السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو تمام خلک چې خپل د ثوابي اوسیدونکي دی، عزتمنو دغه هلته په خپل دوست باندې غټ اعتبار وکړو، نو هغه دوست یې راولګېدو، تمام خلک یې قتل کړلو. عزتمنو د تمام خلک د قتل نه یوه میاشت بعد پته ولګېده چې د خپل دوست د قاتل وتلو. راځئ مینوال دغه قاتل پولیسو نیولی دی. موږ سره د ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته د یادګینه وکړم، تاسو که چېرې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ چې هره یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو په ثوابۍ کې ډېر افسوسناکه واقعه مخې ته راغلې ده. تمام خلک چې ډېر ښایسته ځوان و، عزتمنو د خپل دوست سره ډېر وخت نه لین دین ساتلو، دواړه به یو ځای ګرځېدل، چېرته کلي کې به واده مو غم به مو، عزتمنو دواړه به د یو بل نه جدا کېدل، تلل به، خو اخر عزتمنو دغه دوست ظالم لګېدلی دی. دغه تمام خلک یې بې دردۍ سره قتل کړی دی چې د ده په جنازه کې عزتمنو بیا دغه خپل دوست ولاړ چې کوم یو عزتمنو دا قتل کړی دی او د ده پسې به یې په سرو سترګو باندې ژړل. عزتمنو چې پولیسو کتلی دي نو پولیس په دې خلک باندې شک راغلی دی، خو په دغه ټیم کې هېڅ هم نه دي ویلي چې یوه میاشت بعد عزتمنو پولیسو بیا یعنې خپل ټیم خور کړلو او د ده دغه دوست یې ګرفتار کړو. پته ورته ولګېده چې د ده اصلي قاتل همدا دی. عزتمنو بیا پته ولګېدله چې د دغه خپل دوست د دغې د وجې نه قتل کړی چې د ده د دوستانې کولو نه یې یعنې انکار کړی او یعنې د غلط کار نه ورته انکار کړی، ورسره نه یې کول. دغه ظالم ولګېدلو، بې دردۍ سره یې قتل کړلو. عزتمنو دغه اوس پولیسو سره ده چې دله دې اخر کومه سزا ورکړل شي. حتما راسره خپله رایې لاندې په کامنټ کې شریکه کړئ. زموږ د عزتمن تر نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلوماتو په اړه سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ چې هره یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.